الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب عليه السلام اذكروا ياد كي نعمتي نعمتنا زما التي أغا نعمتنا نعمتو چی ما انام کړیو علیکم پتاسو باندې وأني يقينا ما فضلتكم فزلت در کړیو تاسو ته على العالمين ای على عالمية في زمانكم پعالم د زمانه استاسو کی واتقوا خافوا ويريگي يوما داغي ورزنا داغي ورزنا ويريگي لا تجزي منا لا تغني چی نشید فکوله نفس یو نفس چی نفس مومن دی عن نفس د نفس کافرنا شین سشیلرا یا دوڑا نفس کافر کا نفس کافر د نفس کافرنا سشین سشیلرا ولا يقبلون بشي قبل ولا منها دغي نفس كافرنا عدل سفديا يعني جرمانا چزان په اخلاص کی ولا تنفعها او نفع بنر سيدي نفس لرا نفس كافر لرا شفاعة سفارشا ولا هم ينصرون او نبوي ديل چه ينصرون چه امداد وکړي شي دي سرا چې څوک د الله د عذاب نه منکی دی لرا نه هیڅوک داسې نشتا اوس د ابراهیم علیه السلام چن اوصاف راځي وای د یاد کیا وخت ابتلا منا امتحانا چې وزمایلو ابراهیم علیه السلام ربه رب ددا بکلمات پچن کلمو باندې فاتمهن منا يأدهن تاماتنا پس پورا دا کړی غیلر ابراهیم علیه السلام چې کوم کلمو باندې الہ العالمین امتحان کړو پاغي باندې یا مناسک د حج دی مراد دینا مناسک د حج دی یا ابن عباس سے ویا پلش شیزونو باندې ابراهیم علیه السلام باندې امتحان شویو اغا لش شیزونو کم یو دی خمس فی الرأس دا پنځه چې دی دا پسر کې دی قص الشارب د بریتانو کمولا والمزمزه والاستنشاق او خلکی وبا چولا پوزه کی وبا چولا والسواکو او مسواک کولا وفرق الرأس وخت پر خودل منس کی لار وستلا دا پنځه پسر کی وخمس فی الجسد پنځه په جسد کې دی چې تقلیم الاظافر پر کول د نوکانو دی دغه سي د ترخونو وخت خریل او د فرضو وخت خریل سلام والختانو او سنت گیری شو والاستنجاء بالماء او استنجا په وبو باندې کولا دا پنځه سيزونه پدی باندې ابراهيم عليه السلام باندې الہ العالمین امتحان کړو نو وایدو یاد کړه او ابتلا منا امتحانا چې امتحان کو زمایلو ابراهيم عليه السلام ربه رب د بکلمات پچن کلمو باندې فاتمهن منا يأدهن تامات پسو پورا دا کړه ابراهيم عليه السلام غیلرا کله چې دا پورا دا کړه نو اوس ورته وای قال نو البرتلا اني يقينا زچم جاهلو کا غرزون کې امتال ر ابراهيم عليه السلام للناس د پاره د خلق اماما یعنی قدوه فی الدین دین کې د مشر غرزوما یعنی تا پسې به خلق اقتدا کیا قال نو ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي ومن اولادي د اولادي زمانہ اجعل ائمه ايضنا دارنګي امامانو ګرځوا زما په اولاد کې چې خلق ورس پسې اقتدا کوي په خیر کې چون کې په اولاد کې مؤمن هم راضي کافر هم راتلو نو امامت صرف مؤمن ته ملاويږي او کافر ته نه ملاويږي نو دلته پکارو چې د تخصیص کړي خاص کړي مؤمن نو علمی خطا شو د ابراهيم عليه السلام نام قال نو ابراهيم عليه السلام ومن ذريته ومن اولادي دا اولادي زمانه دارنګ امامانو ګرځا وقال نو البرت لا ينالو الا يصيبون نرسيږي عهدي وعده زما الظالمين ظالمانو مشرکانو ته مشرک ته امامت نه ملاويږي دا امامت چې ملاويږي صرف مؤمن ته
وإذا ویاد کئی اغا وقت جعلنا چو گرزول منگا البیت بیت شریف کعبہ شریفہ مثابتا منا موضع ثوابنا یو زید ثواب للناس د پارا د خلق و امنا او امن زی خلق د پارا نو قیدو لگا وقلنا لهم اویل مندیتا واتخذو انیسیا من مقام ابراهیم مقام ابراهیم لرا مصلا زید منزا مصلا منا زید منزا یعنی دو رکاتا رکاتین دا تواف حالتا ادا کیگی مقام ابراهیم کی یرا عمر سیب وی چی الہ العالمین ما سر پدری زینو کی موافقت کرده ده یوم اویل ادا ایدا اللہ رسول اللہ اتخذت مقام ابراہیم مصلا کچرینی ولیویتا دا مقام ابراہیم مصلا دا منزے نو متصل آیات نازل شو عمر سے بویا فانزل اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا انہی سیدی مقام ابراہیم لرا مصلا زید منزل لرا وی بل ما اویل یا رسول اللہ داخلی کی پتا باندے نیکان خلق فاجرانا فلو امرتا کچرتا امر کڑے امہات المومنین دا مومنان و موریان لرا بالحجاب پا حجاب سرا نو متصل آیات نازل شو دا حجاب آیات نازل شو بلوی ما تور سیدل چی بازی بی بیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرا خلے وحیم فدخلت علیہن فقلتو ز داخل شم پاغی باندې ما ویلا دی بیبیانو ته ان انتهیتن کچری من نشوینو تاسو بری تعالی بدل رب باکری بیبیانی ورکی تاسو نه بخی نو متصل آیت نازل شو عسى ربه ان طلقكن خایگی رب ددا یعنی ان طلقكن چې طلاق کی ټول بیبیانی نو قسم کړو بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یوم الہ نو دا درې زینو کې ما سره موافقت کړی دی باری تعالی واحدنا منا امرنا امر کړو مونږ الى ابراهیم ابراهیم علیہ السلام لرا پدې خبره باندې ان طهره بیان طهره دا چې پاک کړه بیتی کوټه زما للطائفین دا پارا دا طواف کونکو والعاکفین دا پارا دا اعتکاف کونکو والرکعی او دا پارا دا رکو کونکو السجود دا پارا دا سجد کونکو ویدو یاد کیا وقالا چویل ابراهیم و ابراهیم علیہ السلام دعای اکڑا رب رب زما اجعل اگرزو هذا دغا مکہ بلدا خاریا آمنا منا دا امن خاوند امن وګرځوا وګوره وینت ول پکې حرام دي ظلم منع دین امن زیده ورزق روزي ورکا اهله اهل د خارجي لرا من الثمرات د قسم میونا من هغه چاله ورکا د روزي امنه چې ایمان راوړې ده منهم د دینا نو اول ویل چې ومن ذریه زما اولادی دلته الته مؤمن خاص نکو ټول ویل ومن ذریه اولادی زمانه یعنی دارنګ امامانو ګرځي هغه علمي خطا وشا اوس امامت مؤمن ته شامل دی کافر ته نه دی شامل نو الله التویل چې لا ینال عهدی او واده زمانه رسیږي ظالم الظالمین ظالمانو مشرکانو ته نو دې پوه شو چې الہ العالمین مشرک دعا کی یادول بدګنی نو دلته مومن صرف خاص کو و چې روزي ورکا چاله را صرف مومن لرا نو بیا علمی خطا وشو بری تعالی خو رزق کافر تم ورکیا نو من آمنا چا ابراهیم علیہ السلام ویل چې روزي ورکا چې ایمان راوړې ده منهم د دین بالله په الله باندې او یوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې قال نو ویل بری تعالی ومن ورغس کفر چې کفر وکړو فامتعه منافع ارزقه روزي ورکم دغه رنګي غلم روزي ورکم خو قليلا لگا
تر مودې د ژوند پورې. نو الله دنیا ته هم لږ ویلی دی. قل متاع الدنیا قلیل ته ورته وایه پیغمبر علیه السلام دا فایده د دنیا چې دا قلیل لږ ده. نو زه وی دې کافرانو ته روزي ورکوم خو لږ تر ژوند پورې ثم بیا اضطره ذلیل کوم دی لره الله ویه الى عذاب النار عذاب د جهنم لره وبئس المصير. رب کریم فرمای ډیر بد زید ورتلو چې دی المصير معنا وبئس او ډیر بد زید چې دی المصير د ورتلو هي دغه جهنم دی مخصوص بالذم مقدر. وإذا یاد کیا او يرفع چې اوچت کړ ابراهیم علیه السلام القواعد بنیاد من البيت د بیت الله شریفنا و اسماعیل علیه السلام مختلف غرونو نه ورته کاڼي راوړیو. تورې سینا نه پکې حصه وه تورې زیتان پکې حصه وه. لبنان د غر شام کې د هغې غر نه هم پکې حصه وه. جبل جودي چې پس جزیره کې دا غر دی د هغې نه هم څه حصه وه. دارنګې چې بنیاد کې کوم کاڼي استعمال شوي دي دا د غار حرا نه راوړلی شوي ورته. بیت الله شریف اول چا آباد کړی اول فرشتګانو. دویم نمبر کې آدم علیه السلام. دریم نمبر کې شیث علیه السلام. څلورم نمبر د نوح علیه السلام د طوفان نوح نه بعد چې دا ختم شو نو بنو جرهم قبیلې دا جوړ کو. پنځم نمبر ابراهیم علیه السلام خپله جوړ کړی دی او شپږم نمبر کې قریش و. اوم نمبر عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مبارک دا جوړ کړی و. هغه وران کوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی دا ویل چې یاره د مکې والو تازه ایمان راوړی نه وی نو ما به دا وران کړی و نو دو دروازې به مې ورته ایښې وې نو دا وران که د اوم نمبر کې جوړ که. حجاج ابن یوسف ورته ویل دا د څه بدعت وکړو پیغمبر علیه السلام دا نه دی کړی هغه یې شهید کو. اتم نمبر کې حجاج ابن یوسف د آبادي وکړه د بیت الله شریفه. نو هغې نه بعد دا علما کېناسته یو میټینګ وکړو چې د بیت الله شریف نه به بال نه جوړوي یو به یو شانتي کوي بل به بل شانتي بس هماغه آبادي د اوس هم بهر نه پکې ترمیمات کیږي. وید او یاد کیا وغ یرفعو چې اوچت کړ ابراهیم علیه السلام القواعد بنیاد لرا من البیت د بیت شریف نه و اسماعیل علیه السلام هم کله چې دا خلاص کړه آبادي بیا دعا کوي عاجزی کوي ربنا یا رب زمونږه تقبل کی منا مونږ لرا یعنی بنا د بیت شریفه آبادی د بیت شریف چې دا مونږ وکړه الهه ته مونږ ستا رضا دپاره دا وکړه ته قبول کی انک یقینا ته چې انت ته السمیع اوریدونکي بدعاینا د دعا زمونږه العلیم پوی ته بنیاتنا په نیتونو زمونږ باندې دعا کوي دا دعا ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږ لره مسلمین گردن نهاده لکه تعالی را ومن ذریتنا ای ومن اولادنا دا اولادی زمونږ هم امتا ای جماعتا یو جماعت مسلمتنا گردن نهاده په اولاد کې هم زمونږه وګرځې یو جماعت چې گردن نهاده وي تعالی را عاجزي کوونکې وي تعالی را وارنا علمنا وخایا مونږ لره مناسکنا د احکامات د حج زمونږه وارنا منا علمنا وخایا مونږ ته مناسکنا احکامات د حج زمونږه وتب علینا رجوع د رحمتو کې ته په مونږ باندې انک یقینا ته چې اله انت التواب تو بقبل انکے ذات الرحیم و رحیم ذات ربنا یا رب زمونگا وبعث اولیگی فیهم پدوالو کی رسولا منهم ددینا
چې قریشی بوي یتلو چې یقرأو چې لولي علیهم پدی باندې آیاتک آیاتون استین القرآن قرآن کریم لرا داسې رسول ورکی ولېګا و يعلمهم چې خودنه بکې دي تر الکتاب د القرآن د قرآن خودنه بکیا والحکمت او خودنه بکې دي لره د حکمت نه مراد یا سنت ته یا شریعت یا الفهم فی الدین پویا په دین کې چې دې ته خودنه کوي پویا په دین کې ويزکیهم او پاکی دی لره د شرکیات نه یطهرهم من الشرک چې پاکی دی لره د شرک نه او ذنوب انک یقینا تچ اله انت العزیز غالب ذات زورور ذات اله الحکیم خوند حکمت یو کار کې د حکمت